बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस्ताद खबरें बंद के खा जल्दी से माला किताब उमरा के अच्छा कोई खामोश खबर है कोई बात गोरा वो गम के दवा नो बस बता सुंदर से कोई जमा पटेल की कहता है किताब करके ना बके बिलाल मोनी से टेम ने शो पमा बदे का को जमा पटेल की बता दियो उसूल मुताबिक किताब ना दर के नो खता पे का को करना बता तो कोई किताब में दे रस्तो चली बदी जोड़ी चलो बिस्मिल्लाह बारा खबर झगड़ा भी उसूली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دوتر نه ولا تر اوسه پورې خپل عقیده را نکړو مال اول ویلو چې پنځ پیری سره تر قیامت پورې خپل عقیده نشه کیا راکول چې دا در پر مذهبي مارګ دی دویم نمبر زګیله زګ نه کومه ابل مولوی صاحب له جم تاسو کتل د مو کتل مفتی زرو علی خان صاحب ویل د پنځ پیری خلاو مخکې مثال زنوم دی اوریدلی نو پنځ پیری صاحب نه د امید د سر نشاتل جنې به صحیح جبو چلای زمون له جیم تاسو ګورئ د دیو ما ولکه درخواست وکړو چې شور شغرب بیا د بی بد اخلاقی خلک غلط تاثیر او پنځ پیری سره د اسلام دغه څه تاثیر پېښ کې څنګه چي دی جبري دغه ته دی قرآن د دې مشر ویل چې قرآن کې کنزل دی نو دی به نه کوي دی عبادت کوي د قرآن یې نعوذ بالله کوي دویم نمبر د ماته حیات دنیوي برزخی اختلاف دی ګوره مولوی صاحب حیات دنیوي په دې معنی سره چې د رسول الله جسد دنیوي چې کوم مدینه منور روزه مبارک کې کوم د پنده په دغه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ته حیات دنیوي وایي که څوک د دې خلاف حیات دنیوي دا مقصد اخلي چې دنیوي ژوند نه ختم شوی یا تکلیفي ژوند دی یا لوازمات د دغه موږ نه یو دا تذکیر صدور د عقیده کتاب دی صفحه نمبر 280 په دغه کې تفسیر وضاحت کړي روسته ان شاء الله لس دولس کتابونه په دغه موضوع پېښ د حیات دنیوي مطلب مخبله کړي دی ته دغه بل مطلب اخلا دویم برزخی مطلب دویم برزخ جسد منصوری سره تاسو حیات نه منئ جسد مثالی سره منئ اختلاف پاګه چې ما نقطه اختلاف په وله کې واضح کړل او ته وګ نه دې ستاسو تیارې کوي دویم نمبر د ویل چې هغه چول دا د جبه د بس دا د خبرې دي ادله مونږ تیل وستل کنزل نو هغه چول دا بس دا ټول عمر پنځپیران په داسې عادت کې وای او بلته درسونو کې دی ته راخی دریم نمبر دی بیا وای عند القبر اوري واستاذ خوشبو ولا کې لري نو خوشبو ولا کې دا توفیق ورته ملاو چې کتاب کولاو کې ټول کتابونو کې راځي کتاب کې بڑا بڑا هغه ته ګوري خپل ګډ نه وګل دوی په کتاب زما چیلنج دی چې خوشبو ولا کې دی یعنی هی د الفاظو چې د لری نه اوري د الفاظو هغه کې نور الفاظ نو زور ته شکست لګم او کنو ډېر توبه واسي په نسبت کتابونو دروغ نه وای په دې باندې زما مخکې کله متوسل صاحب سره درې ټر نه چلیدلی په خپل مفتي وجود الله سره یار سره خاموش کړه دا سپلې ونو وختي یا په دغه کې دغه الفاظ نه لري دروغ ویل په ټولو کتابونو دروغ وای کله تا کتاب کولاو کو عبارت دی پوره وایو ان شاء الله ولې مخکې بلل بیا دریم نمبر وی دوی چې دا عقیده ضروریه نه ده ما ورته راغی مخکې وضاحت وکړو چې دا عقیده ضروریه هغه دغه ماتره کې قاری طیب صبر مولا ولا خطبات کې ولسته دا مولوی صاحب دا الفاظ واوره د سکوت مصلحت د مخکې ویل کې وې داغه په باره کې مونږ ته دا اطلاع ده کہ وہ برزخ میں انبیاء کی حیات جسمانی کی کلی طور سے منکر نہیں ہے دا حیات جسمانی او دا حیات جسمانی نه تلاشا گجراتی کلک منکر ہو داغه قائل ته کافر وایو د دې ټول پنځویره د پدک کې ته وایي چې حیات جسمانی اگر قائل نو بیا په نور کیفیت سره اساسي اختلاف نه او پنځپیره سره وایي دی ته چې لا تقربوا الصلاه وای او انتم سکارا پریګنی دا کې زمون کتاب دی دریم نمبر دی راغی نه پس لاړو وای رحمت کائنات دا هغه وای چې انبیاء کرام راځي ګرځي لاو خو باقي دروغ غیر عبارت د بس نه خرق عادت واقعیت وړي چې هغه د لیکلي چې انبیاء کرام علیه السلام راځي او ګرځي دا عبارت خو خیزان نه پیدا خو ما چې دا ستا مخشران پېښ کړل هغه چې حجون راځي په دې کې ګرځیدل نه دي هغه چې د خلکو سره ملاویدل کستا کتابونو درې کتابونو مې پېښ کړل دا ګرځیدل نشو بغیر ګرځیدل نه حج کیږي بیا وای ما ته خزرایت نوم ماخله هغه د غار کې چوب شوی مناظر چته یو مناظره خو یو خایا د قادیانی سره کې نه اسو په یو ځکه مناظره نه قادیانی خپل ځان هغه دغه ګڼو مقابل ګڼو زما مقابل نه ګڼي او دا چې سپینګورو نمونه اخلي مانه مناظرې زیات شوي نه مانه تصنیفات زیات دي نه مانه تدریس زیات کړي نه مانه شاګرد زما د یو دورې شاګردان دغه ټول عمر شاګردان پر شرط دا د شیعاګانو په شانتي دا امام غایب کوم یو ځل روباسي چې مونږ درل چیک وکړه باقي د مشران نمونه ماخله راشه وچنګيږي میدان کې دا خو دې سره لکه په میدان جهاد کې مجاهد وروزي هغه ته دا لری کا مال هغه پلان کې موې شیخ طیب را لراوله عبدالجبار شیخ سره پرې دا غل درس خلک دی هغه میدان تمره ولا نه غدو رسپکت دي تاسو سره مخامخ کړ سپک جبي سره خلک دغه خلک نه برابرای دویم نمبر هغه اردو ګلابي خو تاسو اورئ ماشاءالله ورته وای بیا ما ته وای
مولا کلو سے بڑے مولا او هغه دالي کې کتابه کلاونو کې بار بڑا 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 وکړو په یاد باندې ځان نسب بکواس وکړو بیا ما ته وای زما دعوه ده رئیس موتا کې ما ته بدر پایت نبی تر اتلې نشي بس موتا راځي په داسې ځنو باندې زما واست 5 غنټې مناظره شوې ده د دې ما ته جواب هم درکړو په څو طریقو سره ما ته چې صحابه کرام التم دي جواب نه وکړ دلته هم نشي کولای چې یو صحابي وای رچا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل د په الله دروغ وای په نبی علیہ السلام دروغ وای بل صحابي وای شپږ صحابه نبی علیہ السلام الله لیدل ما صحابه کرام له د یو کس تحقیق را په بل پټکو به نتیجه وباسه دا د خارجیت بدترین مظاهره ده چې دی کوي دویم نمبر حبیب الله ډیر صاحب دا نبی ویل چې کافرو هغه تاسو کې سوالیه انداز کې چې کته دا وی چې دا معجزه وا نو عمر فاروق رسول معجزې باره کې به تاسو کو نو اي هغه تاسو باندې کافر نشو هغه تاسو کې دا په نتیجه ځان نه مرتب کافر او بل عبارت په دې ماسته بحث عبارت پیش کړیو خو ته بدلته وخت کې چې دا نه کې نور بس کې وګړي جګړې طرف اسي بیا مخ کې وای کې تنقیحات کې نو مناظره کو تخپل عقیده واضحه کا تنقید په مخ کې راځي دوه تنقیحات وکړه ما دواړو جوابات درکړي کته کومه تنقید کړي د اصول مطابق ما جواب نه درکړي به وای په دې باندې ساغه اول مناظره کې د مجتمع امیر سره راغلو منقاه او تنقید کې هغه تل وخت راکړه او تل اوس هغه ریټایر شوی د غوتا کې شرم نشته چې تیری مناظرې نه پستان هغه ورکړه بیا ما ته مخ ما ته وای ما زکه تنقید پاتې را مناظره کې نه وکړه چې تاسو مفتي فیض حسین دل کرا لګره ودیږي نو هغه ځکه کوم مناظره جوړه نشو دا مناظره د مفتی غلام فرید سے په دغه باندې جوړه شو او هغه کې تر تنقید د مجلس شریعت سره مطالبه راغینه ونه کړله دا درو مو دا هغه مې یوځای کوه بیا وای سماع الموتى د حیات النبی د لوازمات الکا سماع الموتى د حیات النبی د لوازمات نشو انا لله و ما ویل دي بیا خو د عذاب قبر او بیا خو د استشفاء او د ټول لوازمات د موضوع د تیخ لپاره د خستو اسانه لار شر دي سره بهرحال دې مخکې ویلا وای تاسو وایئ چې د لري نه اوري تا دروغ ویل او زه ستاسو مشران وایم دا شیخ القرآن پنځپیر افکار و آثار लदे सफा नंबर 132 की और जब कब्रों के पास आ जाते तो मैयत के रोज़ पर औरतों की ज़ियारत ख़ुबूर की जवाज़ की मुद्दत किया हो क्या मैंने जवाब और को और जब कब्रों के पास आ जाती है तो मैयत के रूह इस पर लानत हुए ए रूह पाला इल्लीन किरे या पसी जिन किरे पइल्लीन उसे जिन सुमरे रोज़ हो नहीं दी पइल्लीन उसे जिन सुमरे लरी आगे तो पतंग बोलेगी ना शिदल खज़र आगला और लानतन पिलेगी नुतेद इल्म गैबम कायम शु दली दोयम कायम शु वस लेवना हो नहीं दी आगे सरप खबर हो वस पदे वक्त की تیارې کوي ګوره ته د لري نه د لیدوم قایم شوې د لري نه سمام قایم دا میرا حق دی وای تو سوائے جن و انسان کی اس ہولناک آواز کو سب جان اور سنتے یا مسلمانوں کی مزار میں سلام کی آواز سب مردوں کو پہنچ جاتے اے اگر مخبری تھا آغاز کیا مورد لري نه تقایل شرف دا لور کړ انشاءاللہ جواب دینا راځي بهرحال ما د اجماع الامت حواله پیش کولې یو درې حواله می پیش کړې دا څلورمه حواله ذات چې دیوبندیانو یو سوچا سیرت مصطفی جلسون د دارالعلوم دیوبند مدرس ته بیا پاشرفی کی مدرسو صفحہ نمبر 169 دے مسلم کتاب دے صفحہ 169 کی وہی تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے دا طول اجماعی عقیدہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد اپنے قبروں میں زندہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دو وفات بلوست بقل قبر کی جندری اور نماز و عبادت میں مشغول ہے بمنز عبادت کی مشغول ہے اور حضرات انبیاء کرام کی برزخی حیات اگرچہ ہم محسوس نہیں ہوتے لیکن بلا شبہ یہ حسی و جسمانی ہے دکا برزخی حیات جسمانی حیات ہے اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عام مومنین بلکہ رول کفار کو بھی حاصل ہے کم چپچ پیران ثابت اور واڑی دا مولی سے زمان سر اشہد اللمات تے صفحہ نمبر 613 دیوئی بابا ہے دو حیات انبیاء متقون علیہ ہیچ کسرہ دروی خلاف نیز حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نا حیات معنوی رواری دیوئی پا حیات جسمانی دنیاوی چکم بدے جس دے منصوری دنیاوی سر حیات دے پاکی باندی اتفاق دے متزلہ و پنشمیرین آلہ ہو پاکی چا اختلاف نہ دے کرے دا مولی سے مظاہر حق دے مشکات شریف مشہور شرح دا دے صفحہ نمبر دا 305 دیوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کرام اجمعین حقیقی اور دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے پخبلو قبرونوں کی بدل سر جو اندیری دا مولی سے فضائل درود شریف دے شیخ زکریہ سے بری مولا صفحہ نمبر 19 کہ نور سکنا منی تبلیغین خوب منع کرا وہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اپنے قبر شریف میں اور آپ کے بدن اتر کو زمین نہیں کھا سکتے اور اس پر اجماع ہے سو پرے بدلتے پیش کو داد اجماع الامت حوالہ جات سو مولی سے المنحة الوحبیہ صفحہ نمبر 7 والحاصل ان حیات الانبیاء ثابتۃ بالاجماع حیات انبیاء پر اجماع سر ثابت دا مولی سے قاری طیب سے بری مولا ام اقا خطبات ہے کہ مولی برزخ میں انبیاء کرام کی حیات کا مسئلہ مشہور و معروف اور جمہور علماء کا اجماعی مسئلہ ہے وفات کے بعد آپ اپنے قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے اے پر جسمانی حیات باندھی اور دغا زمان بیا مطالبہ کو پنج بریانو نن خپل عقیدہ پا حیات النبی را سماع المعتاد اکا دکا ایے دوے پدی باندھی بوقت ہے تو حیات النبی باندھی
ته د مرګ پیاله اسکلی شي خو مخامخ لکه په سماع الموتا لوازماتو د ځي اصل عقیدې نه تښتي ولې په سماع الموتا باندې دا تلقین نه غواړي ډایرکټ شروع کوي او په حیات النبي چې کومه موضوع ده په هغې باندې ته تلقیات ته ضرورت شو دې دوغلاپن ته دې ته ذات بیانوي ته به څوک څه نوم ورکړي یار د هغې نه پس زه مولوي صاحب زه دلایلو ته دویم نمبر مطالبه ګمنټونه څو پاتې دي نه زه بیا مطالبه کوم یو خو چې ټایم یې پوره شي د هغې نه پس دې خبرې نه کوي ډایرکټ د مایک راکوي دویم نمبر ما عقیده پیش کړې وه په واضح دو ټوک الفاظو سره ما به النظام مې پیش کړو 2 ځل اوس که دی پرې نه پوهېږي نو بیا پته نه لګي چې په کومه ژبه پوهېږي په انګریزۍ کې ورته ووایو زه مطالبه کوم خپله عقیده ولیکه دعوې سره به وروسته ګورو خپل عقیده ولیکه په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې که ته اخوا دې خوا ځې مولوي صاحب دا به صرف دا ټول خلک پوهېږي چې ته تېښته کوې بیا به د هغې جواب تا ته نه میلاوېږي ځکه په دې باندې 5 غنټې یو ځل مناظره شوې ده دویم نمبر دا موضوع نه ده د موضوع نه خروج شکست ګڼلی کېږي نو دغه به زه ستاسو چې ټایم یې پوره کېږي فورا دې ما نه مایک راکړئ چل ول دې نه کړي خپل عقیده دې ولیکدو د پنجپیري مثال چې دی دا چیلی ہے مفتی ذکر خان خدا مولے حیاتیان مسلمانان دی ان کے پیچھے نماز ہوتے ہیں دا مولے بدبو والا عقیدہ اغا سر عمر کنا بیا وی دی مشروع جب قرآن کے کنزل لیے زمان مجھے جب بکاو مانے والے ستار ہے پتہ موضوع راشد ودلیم باب ذالے کہ زنیم پا پختو کی ہوا ہے شیخ سے پا پختو کی بات جیسے پا عربی کی نوے لیتی ہے زنیم پا پختو کی ہوا ہے کسا مانے دا پا پختو کسا ہے زنیم پا پختو کی پا قرآن کی راگلے پا پختو کی تی ہوا ہے پوچھے دا صدوئی دا آگے چاٹو لکی اس پر تمانو کم بیا پا دستر کی بیا پا شرمی گئے بیا وی دنیاوی و برزخی زرا تیم استا مشروعی شیخ ادریس ہو چی گورا اختلاف پا دیگی ہو چی زمان مشروعی زبرزخی منم استا مشروعی دنیاو منا نو اس زبرزخی منی نو تا خدا ما کدا منی لیتا ما دلال بچی شوئے تتلی ونه نی بیا وقت کدا لک سر ویما بیا وی خوشبو رکھے دا کی دی وخی چی دال پازو ما دی چی خوشبو رکھے دی میں ساتھیو سے عرض کرتا کہ اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ بھی رکھے کہ کوئی مشرق یا مغرب میں دروش پڑے کسو کوئی چیز دا وقت کدا دروش پڑھئے اوضو سلام روزہ اطہر میں سما پرمالی یہ بھی کوئی عقل کے خلاف نہیں وقت کدا دا عقیدہ وساتم نو یو سمات کدا ہے ما دا وقت خاندمو کہ او سڑے دا ہوئی چیز دا عقیدہ پکا دیئے کمنگا دا عقیدہ کی جو پر یہ وقت وہ سڑے زنا کے او دا عقل خلاف دا با گناہی کے نبی دا سنگ چی زنا حرام دا دس دلر ناوری دل حرام دی وقت کدا کتاب دیئے واپس رکھ لے لا سوار دا کبھی در کما بیا وی و اسلام مشروعی ما دا وکیا و عید اللہ بارک وی قاری طیب سے بولیو چی سید عید اللہ شاہ بارکی ویلیو چی منگ دا اطلاع را گلوا نو قاری طیب تا اطلاع غلط ہوا آگا مخامخ لیدلے ہو او تانی لے ستا مشران دا ستا مشر پخبر شیخ ادریس ستا مشر جی تقریر کرے آگا وی آگا قائل ہو زمان مشر پا مخ استا پا کتاب کی محجل کد اللہ بندہ تو پوئی گی نا لونی دے وی زمان مشر پخبر اقرائے ما دا وکیدہ پجی تو پوئے گی دے ہوئی حضرت وکیدہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں حیات برزخی کے قائل ہوں تو پجی کی اختلاف پچیش ہو اللہ بندہ لگ فرق لگ صبر دے زمان بیا ہوئی وہ خضرائیت صرف چاہتا رہو پاس ہے خضرائیت صرف چیتلا کور تا دبیا وعدا دیتا بھی جاتا کول تاسو چی المار وکاڑی ہے المار وکاڑی چی داخل مقابلی نو اولی دی بسی راوستو المار وکاڑی تاسو راوستو او تاسو چیلنجر کو راش پسے ہمارا شیر آپ کے گھر کا اندر گھس گیا اپنی شکار کرنے کے لیے کوش بھی تاو بابرا بے ہوئی وہ یارا منگ با اس ہوئی شیخ طیب راوالا یا شیخ الجوازہ وہ سیمہ جماعت شیخ قاسم کی نوا اما قرلا باباجی کی نوا زمان بیا دیسے ویلہ شما پوشوی بے ہوئی یاگا مشران منگ سادہ مشران سنمو خمق کو دا پسی راوستے ہو پوسی ورکڑا ہو استانم پاپا کو پوس کو نبی راوستو پسے تو تیجی پینڈی دتلے ہوئے پام باقی کتام ہوئے بیا ہوئی وہ ابی بلہ ڈیروی خدا نہیں دولی دا ابی بلہ ڈیروی دا جواب جو کو خودے چوئی ہوئی کدی تا موجزہ ہوئے نو عمر دا موجزین انکار کڑا ہو دا عمر ایمان چاہتا دی جواب جو لکو کدی دا پدی کس وقت ستے ہوت روا کٹی موت روا پدی باندی باس کو نا تیارے گے با موضوع شاید تزکا ٹیمونی مقرر چی دا یو ٹکی جواب نشی کولے تا ٹیم نا ٹیم منی صاحب ہے تا زکا ٹیم ہوئے چی تا پا یہ موضوع یہ رہ گئے دے وہی گزروارا دقا ساقادہ 505 گورا دے وہی کدا موجزہ ویدہ موجزہ کدا دی انکار چی سو کی امتان ہوئی ایمان بچر دسی وہی آبا کافر کی گنو بھئی کی کافر لفظی نکلے دے کئی منکر چیوتا وخیمہ حبیب اللہ ڈیروی ویدو رحمان چی دے اگر ٹیر شوئے اوز دا آگا کشران رسیدی لی دی آگا چی دے لگا جی تا تستاغا مبتی آدمی کیا ویلو ریٹار مناظر بلو ببل باندے کتے غلا کینا دے وی جی سماع المعتاد آیت النبی در وازیمات ندا خلق بتا پوری خاندی ماوی سماع المعتاد تا سماع النبی تصیب حیات النبی نمانے بلکہ تا سماع النبی امانے نو چی سماع النبی بنی بے سماع الاموات امانے ذکر سماع الاموات دا ضرورت دین نگنے نو تا حیات النبی پنو مانے ولی روٹے خورے پتی خبر باندیزان ہو رہا نو دا بیاما دے دا متعلقات دا غیری او دا غیر نباستی دے وی رحمہ دغه چې ده کاندي سیب چې ده الایت قائل ویل کنو زما مشر خپل ویل چې قائل یم چې سمول ما دیوبند قائل دي پوښي او دا زما مشر کې دواله
हमारा अक़ीदा ये है कि ग़ुरबत अक़ीदा हमारा अक़ीदा ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा किराम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा है हयाती बरज़ख़ी के साथ। अगर नफ्सी हयात में हमारे साथ झगड़ा है तो वो ख़त्म होना चाहिए। हम दयानतन कहते हैं और इतिक़ाद रखते हैं कि या ज़रा ज़िंदा है हयाती बरज़ख़ी से, हयाती बरज़ख़ी से दा ज़मादा मुझे पक्पल इक़रार करे ए नीलविसी पानी दारू हुए वही नीलविसी हुई चिमड़ी दलरी ना आवरी नीलविसी लिखली वक्की दे कर अल्लाह ताला सुनाया चाहे अल्लाह ताला चुवावरी नो अल्लाह ताला खुशबू तमावर वाले चिमड़ा अल्लाह ताला खुशते अबे माला रखा माला दगा से आयत नबी दारा का मोती से वो दा ए दा खर्क लिलादत ते खा देवान दे कानून न क़यास के बल्ला मल्ला के जावे गटियावरी दी मशरान चली गई गटियावरी जिल 5 रखा साम मशरूई गटियावरी रखा जिल 5 का सफा नंबर सामशर लिखली दे वक्की दा मुफ्ती से बने सामशर लिखली बाद मौत ए मुफ्ती से वक्की दा देता के दोय सामशर लिखली दी वक्की दा हयात अंबिया के मौत बाद मौत इंसान जिसम रेज़ा रोज़ कर रेज़ा हो कर न कोई सूरत तो इख्तियार करे और इस सूरत पर लाजिमन शे का इतलाक होगा और हर शे जब सुनते हैं तो इंसान की सुनने में क्या चीज़ बने हर शे आवरी बे लिखली दी वक्की दा क़यामत की जिंदगी के बाहर एक शे हो गया लिहाजा इंसान के मुताबिक ना कि मौत के बाद सुनता नहीं अकल वाले वही जिंदगी के गुरे क़यामत के दिन जिन वही शजर व हजर बल्कि हर शे का अज़ान के मुताबिक गवाह देने इस बात की सबूत है कि शजर व हजर सुनते जैसे दूसरा दो की वही है मगर हम ये नहीं मानते कि पत्थर नहीं सुनते पत्थरों मगर हम ये नहीं कहते कि पत्थर नहीं सुनते इनमें जिंदगी और शूर नहीं पत्थरों की सुनने और कलाम करने से मुतज़िला ने इनकार किया है पत्थर हमारी पत्थर की सुनने का इनकार मुतज़िला ने किया है जो हमारे सामने बैठी है मुतज़िला और हयात दुनियावी मुक्ति परीद दे हुए हयात दुनियावी सतोई हयात दुनियावी जगह से रूह दसरा वो तले नहीं खुश हुए इनके अरवाह इनके सामने दोबारा दाखिल हुए बता जो दोबारा दाखिल हुए वो याद से आता है ये मसला नजरियात से न ज़रूरियात से 10 साल मशर और दा 35 के दक हुई कि वो किधर रूह दसरा वतन है वो ज़रूरियात दी में दाखिल नहीं बस वो किधर उसने का कब्र में मौदी मौत के बाद हयाती दुनियावी से जिंदा होना हयाती जिंदगी से दुनिया जिंदगी से जिंदा है भाई मां ए फकित लक सबर का दो बे पकड़ टीम को वाले बे वही पा वही दा वही दुगला पंदे सब पंदे कि पाया तो नबी बने तनक़यात के बस समाल मोता पर तकफीर को मसला के वो का तनक़यात का नरशा तो जे नमाज सरा यो किताब बन पास न के पा नीलवी से पानी दरो हुए आगो चिमणी दलरी नवरी आगो एक अल्लाह व तवावरी पदे के इख्तिलाफ के पदे के इख्तिलाफ के जमा खबर और पयो किताब सरा बासु के चिनन दिखा को तकु पर के जदा पर मशरान पयो किताब दीपा कवला चम ओदा की पयो किताब नाराजी पयो इबारत ने जरा ले बल कुबर शिरक पटे सेवा देवे मल्ला का बल मामस की बात में ना कि दाखिल मतीन वाला हुए कि मसला समाल मोहताज ज़रात दीन नदा सब बरस खान साहब तर हुए वो कहत तम हुए दिगी के लिए मसला समाल मोहताज ज़रात दीन नदा सलमान का सब खान साहब तर हुए वे आओ अहलुल जमात और उलमा कहत जिन उमर को कहत कहते हैं इनके आओ सब कतिया और इनकी दलील कतिया और सब के सब ज़रियात दीन में से हैं और ज़रियात दीन का इनकार या तावील दोनों के ऊपर है 10 नमाज तो नमाज के वो ज़रियात दीन का मुनकिर काफिर है सफा नंबर 67 10 मजरा का दारुल देवबंद की लिखने दे वो है हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इनकार किया मान तुम ब्यास मामिन हम के ताविल मान तब आलमीन उसे फरमाया सफर खान साहब दर के में खबर है कि मंगल ज़रा दिन नवा दागी मुनकिर काफिर गनो और दे मशर दिवे समान मोता ज़रा दिन दा और दादी बंदे आले वो है शैतान हाथ इनकार करो ए जालिम शैतान हाथ हो काफिर मोह शर्मे के ना तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम उस्तर को बचदे तक के मिलाएगे दल्ला जालिमा कर जवाब होगा वो दरवाजा मुनाजरा नहीं जवाब होगा वो दरवाजा मुनाजरा पयो तरह के जवाब नहीं शकोले तक क्लासमेट वाले तो माशुमान पर शादी हुई कोई 55 नंबर माशुमान पर शादी हुई वो ये तो माशुमान पर शादी 55 नंबर के वाले भी नंबर जवाब होगा कवले से नशे कवले मलजवान ने तमाम ज़ुर्रियत जमीयत तमाम ज़ुर्रियत वकालत पर हमारा ये कर्ज रहेगा ताकि हमें क़यामत रहेंगे इंशाअल्लाह देवे सरफराज खान साहब तो हुए मुतज़िला ने समा होता का इनकार किया और बयान निकले थे वे जो वक्त के दर सो कोई जिम्मनी ना रही दा कुरान की तहरीफ दे को कुरान ने जैसा भी दे सब नंबर 68 के वही दा कुरान दरूग दी रखा और मा शर्मा की बंची दे दकरा के दे वही कुरान की अशा हदीस इलाज करे तो सरफराज खान बंद बंद अशा तनहा को कुरान दरूग
به د صحابي قول کو وي صحابي وي کته تعرضات تکي یو صحابي وي چې پیغمبر سلام چا چې مال دې دروغ وي او بل وي چې نبی سلام دې یو دروغ قلبي خبره کوي او بل دروغ بصري خبره کوي سیما تعرض کم ده تطبیق وکا د صحابه بچي د علماء دیوبند بچي دفاع کوله خپل غبرینو ته نشي کوله د دیوبند په نوم روټي خوللې نن چې تراغله وې سبب مناظره او په دې ټیم راځه د الله باندې د مناظره طریقې دي سره د مناظر سره به تو کی ټیم وټا کی لک صبر ہوگا بیا وې دل دے لکھ رہے وہ ایک سوک ہو جائے مگر ان ملحدین نے قرآن کو کھلونا بنایا اور بدریغ تعریف کی جا رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے آخرہ کہ وہی چیزوں کوئی ملی ناوری دا پا قرآن کی تحریف تے راکا مر کتابنا پتا دارون دیوبند وہی ملی ناوری دا پا قرآن کی دی دارا کا مفتی محمود وہی ملی ناوری دا پا قرآن کی دی پاتیا کا صدق وہی ناوری پا قرآن کی دے ادھی جواب بھی ہمارا دارا کا دارنگی اصل پتاو کہ وہی ناوری پا قرآن کی دے ادھی جواب اس دا ٹول دیوبندیاں نمانون تا کتابنا دا نور دیوبندیاں ٹول وہی ناوری او سرفراز خان صاحب در وجه سوق وی په قران نه ثابت دی په قران تحریف ته دا بل وجه وی ناوری د قران ثابت دی د الحاد دی چې دا دیوبندي عالم وی عائشہ تنها وی وس بیاوی مکه باس کې یو تنقیق کو فتاو فریدی راکا دا فتاو فریدی کې زیرا واړه وراک ازیرا واړه رایټ په ځای سم سره 430